په سوات کې سیلابونو زیاتره هغه ځای نه تباه کړي دي کوم چې د اوبو په غاړه آباد وو. اوس هم په سلګونو لوی ودانۍ د اوبو په غاړه جوړیږي او څه آبادۍ دی او بیا هم د سیلاب راتلو سره په خطره کې دي. د مشرق ټي وي خبریال نیاز احمد خان دا وخت سوات مدین کې د اوبو په غاړه خطرناکو آبادو په هکله معلومات راکوي. جی نیاز، سوات سیند سیلاب او سیند اوبو نه خطرناکو آبادو څه صورتحال دی؟ جی دی وخت کې زه بالکل د سوات مدین سیمه ده چې کوم ځای کې د سیلاب اولنۍ دلته کې راغلی او دلته کې چې دی نو 50 کورونه وړلی شوي دي او دغه رنګې په یو کلي کې شاګرام کې چې دی نو 11 کسان په حق رسېدلي وو، بلا خلک زخمیان شوي دي. خو نن زه تاسو ته دا ښایم چې د بیا بحالۍ کارونه روان دي. خو زه تاسو هغه کورونه ښایم چې هغه یا هغه ودانۍ ښایم چې د سیند په منځ کې جوړې شوي دي او هغه هم چې دی نو سیند وړي دي. دلته کې څه کسان دي نه پوښتنه کوو چې دوی ولې مجبوره وو چې په سیند په منځ کې دوی ودانۍ کړې ده او ولې چې دی نو دوی دغه زیان خلیدو چې د سیند په غاړه باندې دوی آبادي کړې وه، نو ولې دوی چې دی دغه مجبوره وو. نو مشر ما سره موجود دی، دنه پوښتنه کوو. مشر السلام علیکم. وعلیکم السلام. څه وایې تاسو وایي زما دلته کې کور دی د منځ؟ زما نوم محمد جمال دی. په دې ځای زما کور او په تېر سیلاب کې هم تللی دی، 15 کمرې کور زما تللی دی. اوس دوباره په دې موږ کانټین جوړ کړی، دا زما انتقالي ځمکه ده. اخوا دې خوا نه ده، انتقالي ځمکه ده، په رجسټر باندې ځمکه ده. دې سره ما سره 32 کورونه مالا غونډه تللې ده په دې تېر سیلاب کې. اوس دا بیا چې کوم دی موږ کورونه دې کوټانو جوړ کړي دي. خو نن څلورمه ورځ ده، نه ایم پی ای راغلی دی، نه ایم این ای راغلی، نه بل څوک راغلی. هېڅ چا زموږ تپوس نه یې کړی، لکه موږ د پاکستان اړو باشنده چې نه یو. او دغه مخامخ چې کوم دی نو زورور خلک دی، هغې په سیند کې چې کوم دی نو دغه جوړ کړی د کچا اوپره آبادي جوړ کړ، ټول سیند یې موږ باندې راړولی دی. نه د هغې دپاره قانون شته، نه د هغې تپوس شته او نه د هغې نه څوک تپوس کولی شي. دا ماما وایي چې دلته کې پکې بعضې باثره خلکو ودانۍ شروع کړي دي او حکومت هغې ته څه نه وایي. بل ملګری موجود دی، دنه هم پوښتنه کوو چې دوی ګیله کوي چې دې ځای د قومي اسمبلۍ غړی ډاکټر حیدر دی چې 2-3 واره د دې ځای نه د صوبایي او د قومي اسمبلۍ ممبر شوی دی. هغه چې دی نو تر اوسه پورې اوس په انګلینډ کې ناست دی. دا خلک یې داسې پرېښي دي. دوی نه پوښتنه کوو چې څه مشکلات دي او کومو خلکو له تاسو ووټ ورکړی دی، هغې نه څه غوښتنه کوئ؟ شارټ کټ مطالبه کوم د کمیشنر ملاکنډ نه او د ډي سي سوات نه چې په دې سیند او خوړونو باندې فوراً د پچوالي سو لګوي او په دې کې اکسیویټر نومیشی نه پرېږدي. په اکسیویشن باندې 5 لک روپۍ جرمانه ولګوي. اے سی ګانو ته باقاعده ووایي چې اکسیویټر ښکاره کېږي 15 لک روپۍ جرمانه. دا سیند دی او خوړ دی په خپل ځای پرېږدي. دا بالکل ټیک ټاک روان دی، دی بیا نقصان نه کوي. د دې خلکو وینا هم دا ده چې یاره کوم غیر قانوني یا په خطره کې چې کوم ودانۍ جوړې شوي دي، حکومت دی په پوري توګه په هغې بندیز ولګوي، خاص کر په سیند کې چې خلک د خپلې مرضۍ مطابق یو طرف ته اړی بل طرف ته اړی، هغه چې دی نو په خپل فطري یا قدرتي انداز کې پرېښودی شي، نو دغه رنګې زیانونه به په راتلونکي وخت کې نه رسي.